बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल 2007 کې ومنګ نن یو بل شیټ جوړو او هغه شیټ د پروفیټ او لاست شیټ په حواله سره پروفیټ او لاست مطلب څه. اوس مثال په تور باندې یو دکاندار دی او هغه څه آیټمز واغستل، صحیح ده، هغه آیټمز واغستل او بیرته خرڅ کړه، صحیح ده که نه؟ اخیستل خرڅول دکاندار کوي که نه؟ نو په دغه کې دغه دکاندار څومره ګټه وکړه او څومره یې تاوان وکړو، دغه ته پروفیټ او لاست وایي. پروفیټ مطلب چې څومره یې ګټه وکړه او څومره یې تاوان وکړو. پروفیټ څومره ګټه وکړه او لاس څومره تاوان یې وکړو، صحیح شو. نو پروفیټ او لاس په حواله سره دا شیټ جوړو. اوس ما دلته انټري کړې ده، یو شیټ ما جوړ کړی دی، باقي زما څه دا آیټمز دي، آیټم آی ډیز دي، دا ماس آیټمز دی، منیټر دی راسه، پرنټر دی راسه، سکینر دی، کیبورډ دی، سپیکر دی، هارډ ډیسک اینډ ماوس دی. دلته دی زما سره جناب کوانټیټي اف پرچیز. کوانټیټي مطلب چې زما سره څو دانې دي چې ما واخیستل، دا ما واخیستل، صحیح ده. منیټر مې واخیستو، پرنټر دا ټول ما واخیستل، 10 دانې ما منیټرز واخیستل، 20 مې پرنټر واخیسته، 15 مې سکینر واخیسته، 8 مې کیبورډ واخیستل، سپیکر مې واخیسته، هارډ ډیسک مې څلورو، 2 مې ماوس راواخیستل، صحیح ده که نه؟ اوس به د هر یو پرایس اف پرچیز، د هر یو آیټمز څومره قیمت دی. د یو منیټر قیمت دی 3500 او ما واخیستل 10، دا به زه دلته ټوټل کړم. د پرنټر قیمت دی 4500 ما اخیستی 20، سکینر قیمت دی 6500 ما اخیستی 5، د کیبورډ قیمت دی زما سره 200 ما اخیستی 8، دغه سیب ټو ماوس په قیمت دی 1000 او ما واخیستل 2. لیټ سپوز ښه داسې فرض که منګلو قیمت هر څومره چې تاسو ورکوئ دلته. اوس زه دا ټوټل کوم، ټوټل پرایس اف پرچیز. نو دیس پورې ګوره، دیس پورې د دې کالم پورې چې داسې څومره دي، ګورئ دا چې څومره دي د آیټمز دي دا ما واخیستل، صحیح ده. دیس پورې ټوټل پیسې به زه راجمع کړم چې څونه روپو باندې ما دا واخیستل. اوس دیس نه ایسته دا بیرته ما خرڅ کړه، صحیح ده. کوانټیټي اف سیلز څونه مې چې راخیستي و پرچیز کړي وقونه ما بیرته واپس خرڅ کړه. په څونه پرایس مې خرڅ کړه، نو د یو پرنټر ما اخیسته او په 3500 بیرته مې خرڅ کو په 2800. منیټر پرنټر ما اخیسته او 4500 بیرته مې په 5000 خرڅ کو. خو ټوټل مې بیرته چې څومره ما اخیسته وقونه مې خرڅ کړه ټوټل کمې زیاتې په قیمت کې دلته راغلی. اوس په ټوټل پرایس زه د دې هم راوباسم چې څومره ما واخیستل، د دې به هم راوباسم چې بیرته مې ټوټل خرڅ کړل، د دې به هم ټوټل پرایس زه راوباسم. د هغې نه بعد به زه دلته به پروفیټ او لاس راوباسم چې ما تاوان څومره کړی یا ګټه مې څونه کړې، صحیح ده. اوس د هغې نه بعد به زه ټوټل پرچیز راوباسم چې څومره روپو ما هر څه اخیستې او ټوټل سیل یو بیل به زه جوړ کړم، ټوټل بیل که نه، نیټ ریزلټ به ترې زه راوباسم، اخیره نتیجه به ما څه دلته راوځي بیا. ښه اوس راځو ټوټل پرایس ته. دا زه جمع کوم دلته ټوټل پرایس، ټوټل پرایس اف پرچیز زه جمع کوم. زه به چلو کوم چې دا کوانټیټي اف پرچیز به زه راوالمه، ایکول کوانټیټي اف پرچیز به زه راوالمه دا، او دا به زه ضرب کوم د پرایس اف پرچیز سره. پرایس اف پرچیز ته دې سره چې دونه 10 دانې دی په 3500 روپیو دی، نو ضرب مې کړله. بټ سوري صحیح شو. دا زما سره راغلی دا قیمت. زه به لاندې دا ډریګ کم کنټرول لی به وم، د هر یو قیمت زما سره دلته جوړ شو، صحیح ده. ټول قیمت زما سره ووتو دلته. اوس کوانټیټي اف سیلز بیرته ما دغونه خرڅ کړه، په یو قیمت مې په دونه قیمت مې یو خرڅ کړ. اوس ټوټل پرایس به زه د دې هم راوباسم، ټوټل پرایس چې زه راوباسم ایکول کوانټیټي اف سیلز به ووامه، دا به هم دغه رنګ یې وکړم، سیم ټو سیم دا به ووامه، انټر به کړم، 28000 زما سره دې قیمت راووتو. دا به زه ډریګ کړم او کنټرول ډي به ووام، دلته به زما سره راشي، صحیح شو. بټ سوري صحیح ده. دې پورې دا زما سره قیمت دلته جوړ شو. اوس پروفیټ او لاست.
پروفیټ او لاست کې به زه اپلای کوم کنډیشن. کوم کنډیشن؟ په اف کنډیشن باندې به اف فارموله باندې به زه دا وکړم. صحیح ده چې اف بریکټ مې شروع کو. زه به اوس دلته سپیسیفای کوم چې کو دا پرایس اپ سیل دا مې راواخیستو، بټ سوري زه به دلته اول ایکول ساین ولګوم، فارموله به بیا زما ټیک شي. صحیح شو. دلته به زه اوس دا راوالم چې اف دا کو دا چېرته برابري د پرایس اپ سیل برابري د پرایس اپ پرچیز، نو څه چلو که کامه به ورکړم او کنډیشن کې به ورته سپیسیفای کړم چې نو پروفیټ and no loss. صحیح چې no profit no loss. کو چرته د پرایس اپ سیلز او پرایس اپ پرچیز چې څو باندې ما اخیسته او څو مې خرڅ کړي دا چرته دواړه پرایس برابري، مطلب نه مې ګټه وکړه نه مې تاوان وکړو. صحیح ده. اوس بل به زه کنډیشن ورکړم، اف کنډیشن به زه ورکړم او دا ځل به ورته زه ووایم چې کو چېرته پرایس اپ سیلز دا ځل ګریټر وي، پرایس اپ سیل ګریټر وي د پرایس اپ پرچیز نه، نو زه به ورته څه ووایم کامه به ورکړم او کنډیشن کې به ورته سپیسیفای کړم چې پروفیټ ما ګټه وکړله. صحیح شو. پروفیټ بیا به دا کامه ورکړم او دریم بل کنډیشن به ورته زه سپیسیفای کړم چې اف دا ځل به زه ورکړم چې دا پرایس اف sale less than price of purchase. دا چرته less وي کامه به ورکړم، کنډیشن کې به ورته ولیکم چې loss. صحیح شو. دلته به واپس درې بریکټس مې شروع کړي نو درې بریکټس به زه بند کړم، درې بریکټس بند شو. صحیح شو. اوس کنډیشن ورته ما څو سپیسیفای کړل. اولنۍ کنډیشن څو درې کرایټیریا دلته راغله چې کو چرته دا د دې برابري خو نه مې ګټه وکړله نه مې تاوان وکړو، نو پروفیټ اینډ نو لاس. دویم کرایټیریا دا وه چې کو چېرته دا پرایس اپ سیلز ګریټر دین پرایس اپ پرچیز وي، مطلب ما ګټه وکړله. صحیح ده. خرڅ مې کو ګران. دریم کرایټیریا دا و که دا کمې نه دی نو تاوان مې وکړو. صحیح شو. اوس به زه انټر کړم نو پروفیټ مطلب کنډیشن څه شو؟ پروفیټ اخیستی مې په 3500 او 35,000 او خرڅ مې کو په 250. بلکې ما دغه غلط ورکړلی. اوس ټیک شو. تاسو ګورئ چې کو چېرته دا د دې برابر وي نو نو پروفیټ اینډ نو لاس. کو چېرته دا G4 دا پرایس اپ سیلز د پرایس اپ پرچیز نه غټ وي نو بیا پروفیټ. کو چېرته دا وړوکی د دې قیمت لږ او د دې قیمت ډېر نو بیا لاس. نو زه به انټر کړم، لاس یې ماله راکړو. ولې؟ پرایس اپ سیل اخیستی ما به څو په 3500 او خرڅ مې کو په 2800 نو لاس شو که نه. زه به اوس د ټولو دلته راوباسم، دغسې دلته به راشم ډرایګ بیا کړم او کنټرول ډي به ووایم. ګورئ دا دې کې ما تاوان وکړو، په دې کې پروفیټ ګټه ماله راغله. صحیح شو. نو پروفیټ اینډ نو لاست په خپل قیمت باندې ووتو. پروفیټ لاست پروفیټ پروفیټ پروفیټ. صحیح شو. د ټولو دغه راووته چې په کوم کې ګټه شوې ده او په کوم کې تاوان شوی. اوس دې نه مال به سره چلو کوم چې ټوټل پرچیزنګ چې څومره شوی هغه به زه راوباسم. ټوټل پرچیزنګ زه به دلته راسم کم ایکول سم او دا به زه دیس پورې رینج کې راوالم او ایکول. صحیح ده. زما سره دا ټوټل پرچیز پرایس چې کوم دی هغه زما سره ووتو. صحیح ده. اوس پرایس اپ سیلز به زه ټوټل راوالم، څومره سیل شوی دی د هغې ټوټل پرایس به زه راوالم equal sum او ټوټل پرایس دا دی ښه د سیل. دا به زه دیز نه دیز پورې رینج کې راوالم، فارموله به بنده کړم نو دا زما سره ټوټل سیل رالی. صحیح د دومره پیسو ما سامان اخیستی او د دومره بېرته چې ما واپس خرڅ کړو نو زما سره دومره جوړې شوې. اوس دې زه نیټ ریزلټ راوباسم چې اخیره ما سره نتیجه سره ووتله، ریزلټ پې ما سره وځي. نو چې نیټ ریزلټ زه راوباسم زه به راچلو کوم چې دا ټوټل سیلز دی، ټوټل سیلز چې کوم دی ټوټل پرایس اف سیلز دا دی. دا به زه دلته اول ایکول ټوټل سیل به زه سلیکټ کړم، د دې نه به زه ماینس کړم ټوټل پرایس اف پرچیز. څومره پرچیزنګ شوی هغه به ترې ماینس کړم. دا مې ترې ماینس کنټرول انټر بټن مې وواله نو 5350 پروفیټ ماته رالی. صحیح ده.
5350 नेट रिजल्ट یې دا راووتو. نو ما ویلي دومره روپو زما څه پرچیزینګ وشو، دومره روپو ما دا سامان واخیست او بیرته مې چې خرڅ کو دومره روپۍ جوړ کړې. نو ټوټل ریزلټ یې سره ووتو چې 5350 روپۍ ما په دې سامان کې وګټلې. نو دا و د پرافټ اینډ لاس په حوالې سره شیټ. انشاءالله نیکسټ ویډیوګانو کې موږ نور شیټونه هم جوړو.